أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الأنفال 34 نمبر آیت. په دې آیات کې دا ذکر کیږي چې دغه خلک د عذابونو بیخي مستحق دي او په الحال چې په دې باندې عذاب ناراضي اندر دي د کامیابی د حق پرستی دلیل نه دی، بلکې دا غي وجوهات مخکې ذکر چې په دغه وجه باندې په دې باندې عذاب ناراضي. یو د مسلمانانو د استغفار په وجه باندې، بل د نبی عليه السلام موجود کېدو په وجه باندې. دغه دوه وجه چې کله ختم شي دا دنیوي لیول باندې خبره شو. د دې دوه وجو علاوه یعنی د مرګ نو وروسته برزخ الله تعالی به دوی له عذاب خامخا ورکوي او څه وجه د عذاب بنور کوي. دې داسې کارونه کړي دي د کفر نه علاوه چې هغه کارونه په خپل معنی د دې مستحق ګرځوري د عذاب نازل شي. الله تعالی وما لهم او څه وجه د دوی لپاره الا يعذبهم الله چې الله به عذاب نه ورکوي دوی ته وهم يصدون عن المسجد الحرام او دوی بندي خلق د مسجد حرام عبادت ته نه پریږدي. اگر مسلمانانو دومره تنګ کړل خانه کعبه کې چې هغوی به هجرت باندې مجبور شو. بیا بچي هجرت کې مسلمانان د عمرې لپاره روانو چې دوی ورته لاره بند کړه او د مکې نه بیرته واپس کړ. هغوی حج او هغوی عمره ونه کړه، خانه کعبې ته داخل نه شو. کم ته چې صلح حدیبیه ویل کېږي په هغې کې صلح بیا ولیکلی شو. الله وایي وما كانوا اولیاؤه او دوی نه د اختیارمند د مسجد بیت الله شریف. اولیاء جمع د ولی ده، نو ولی په معنا د اختیارمند سره هم راځي که د ولایت نه واخیستل شي، او ولی په معنا د دوست سره هم راځي. دلته کې د دواړو معنو احتمال شته. اولنۍ خبره دا ده چې که په معنا د اختیارمند سره شي دا د کافرانو د دعوې تردید دی. کافرانو ویل چې موږ دا خلک د بیت الله د عمرې نه بند کړل، عمرې ته پرې نه ښودو، ور په دې کې څه ګناه ویل نشته. موږ د جماعت اختیار حواله دی، زموږ خپله خوښه ده که څوک پکې پرېږدو که څوک پکې شړو. نو دې ځای کې د هغې تردید کېږي چې دا خبره داسې نه ده. او دې ځای کې اصلي مسله داسې ده چې یو خدای ده چې هر سړی د جماعت اختیارمند جوړېدی نه شي. د جماعت اختیارمند جوړېدو دپاره شرایط به دلته ذکر شي. دویمه خبره دا ده چې کوم سړی اختیارمند دی د صرف د کچو ماشومانو نه علاوه کچې ماشومان په احادیثو کې د نه منع راغله چې د سره جماعت ته پرېد کېدو امکان دی. د لیونو د بندولو خبره شته چې لیوني پکې مه پرېږدوئ. په دې سره جماعت هغه د ګنده کېدو هم خطر وي او مونځ کوونکي ته هم تشویش پیدا کېږي، هغوی هم په خطر کې پراته وي. د دغې نه علاوه که داسې صورتحال چې هغې مونځ کې د خلکو په مونځ کې خلل پیدا کوي، فساد جوړوي. لکه بخوانه باندې به ځینې خلک جماعتونو ته د ټیل دپاره تلل تراو کې، نو داسې حالاتو کې بندول جایز دي چې کله جماعت ته د مونځ کوونکو ته ضرر میلاویږي. د دغې نه علاوه د جماعت اختیارمند سړی هم هېڅوک د مانځه نه بندولی نه شي، چې دغه خبرې پکې نه هېڅوک د مانځه نه بندولی نه شي. نو دې ځای کې الله تعالی اولنۍ خبره نفي کړې ده، وروستنۍ خبرې نه دي ذکر شوي چې یار اختیارمند څوک بندولی چې څوک نشي بندولی، هغه بحث دلته ذکر نه شو. نو الله وما كانوا اولیاؤه دوی نه دي اختیارمند د مسجد نبی، اختیارمند د بیت الله شریف، د خانه کعبې اختیارمند د خلک نه دی. ځکه اختیارات د جماعت په هغه چا ته حواله کېږي چې کم پرهیزګار وي. نو الله و ان اولیاؤه نه دي اختیارمند د بیت الله شریف الا المتقون مگر پرهیزګاران خلک دي. چې کوم سړی پرهیزګار د شریعت پابند هغه د جماعت اختیارمند جوړېدی شي. کوم سړی د شریعت پابند نه هغه د جماعت اختیار حواله کول او اختیارمند ګرځول دا ټیک عمل نه دی، دا صحیح نه دی. نو کافران کوم ځای د جماعتونو اختیارمند جوړېدی شي، د قطعاً جوړېدی نه شي. او هغه دوه وروستنۍ خبرې ذکر نه شولې چې هغې ته پکې ضرورت پاتې نه شو، ځکه چې اصلا کافران د جماعت اختیارمند جوړېدی نه شي. او چې کله مسلمانان یې اختیارمند شي هغې دپاره بیا خپل شرایط یې څوک پرېښودی شي. هغه چې کوم ماشومان کچې ماشومان نه علاوه د لیونو نه علاوه د مفسدینو نه علاوه نور خلک پرېښودلی شي او دغه که بند کې ټیک دي. دا یوه رایې د مفسرینو ده.
دوی مرای دا چې اولیاءه د دهونه مراد الله تعالی دی او اولیاء په معنا دوستانو سره دی نو معنی دا چې وما كانوا اولیاءه دا د مکی مشرکان چې د مسجد د بیت الله شریف اختیارمن ځان ګرځولې دي دوی د الله تعالی دوستان نه دي کدوې څومره غټي غټي دعوی کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو د خانقاهي خدمت کو د حاجیانو خدمت کو بیخي الله تعالی ته نږدې شوی مرتبه کې په وحده کې په بزرګۍ کې وای دا خبره ټولې دروغ دي د الله تعالی اس دوستان نه دي ځکه چې ان اولیاءه نه دوستان د الله تعالی الا المتقون مگر پرهیزګاران خلک دي نو په دې صورت کې بداله دین یو بل مسله ثابت شي بل مسله دا چې کله یو سړی د شریعت پابند نو او د بزرګۍ دعوی کوي دا به دروغجني او چې کله د شریعت پابند نو بیا کزان ته متقی ولی وای نو سمون خوري نو هر هغه سړی چې کوم د شریعت مخالف هغه د لپاره تعظیم الفاظ استعمالول او داغي غټ غټ داوی د زګین نه مسترد شوي چې د الله تعالی دوستان سره پرهیزګاران کې دي شي لوپران فاسقان فاجران کې دي نشي لیکن اکثر خلک پويږي بده باندې نه یعنی مطلب دا چې ډېر خلک د سي بے شعور بیا عقل خلک چې د جماعت اختیارمن بنشي جوړېدل او بیا به هم کافر به بیا هم زی اختیارمن ما لکه بشان د مکه د مشرکانو باندې او یاد ده چې دوی نه پوهیږي بخپله بیوقوفۍ معنی په دې معنا سره چې د الله تعالی دوستان بنئ ګمراه خلک به او ځان ته به د الله دوستان وي او په دې معنی بیرته پوهیږم نه چې څومره بیوقوفتیا کومه دروغ وایم اوس دا خو د دوی هغه حال دی چې د مسلمانانو په باره کې د چې نیکان خلک مسجد نبی ته نه پرېږدي دا کار مستقیل د عذاب دپاره دعوت دی نو یو جرم خو یې دا شو دویم جرم یې دا دی وما كان صلاتهم او نره منذ د مشرکان عند البيت په بیت الله شریف کې الا مكاء وتسديه مگر سپیړې په قول او شپېلې وهل دي د جماعت کې د جماعت احترام حال دی دا د هغوی په مذهب کې عبادت ګڼل کېدو شپېلې وهل او سپیړې په قول او د هغوی نه پر ځینې لارو باندې مخکې مسلمانانو کې هم راچرېدلي دي معرب لیکلي دی چې دا خو عبادت په هېڅ چا په رایې کې نه دی هېڅوک ورته عبادت ویلی نه شي سپیړو پړقولو ته شپېلو ته خو معرب لیکي چې دا د انسانیت علامې هم نه دي په دې سره انسان معزز نه ښکاري دروند نه ښکاري دا د انسانیت الفاظ د انسانیت د اصولو نه وایي هم نه دي دومره بېکاره کار دی او دا د دوی په بیت الله شریف کې کوي نو دای سره د بیت الله شریف سخت ګستاخی کیږي نو دای دویم جرم شو چې د بیت الله ګستاخی هم دوی کوي دای جرایم شو درې جرایم ذکر شو خلک د مسجد حرام نه بندول یو خبره او مسجد حرام کې دنه دغه شانته کې لپاریان کول دوه خبري دریم د دوی د مسجد حرام متولیان او اختیارمن نه دي او ځان ته په دروغه باندې اختیارمن هم وي او وسره بیا د ناجایز مسالم کې جمع ته اختیار حاصل لکه څوک پریدو که څوک نه پریدو د دې نورست الله وي فذوق العذاب وسقي عذاب بما كنتم تکفرون بس اب د هغه چې تاسو کوپرونه کړی دي کوپر هم کړی دي سکارونه هم کړی دي اصلي کوپر نه علاوه مرسته نور جرایم محمد لیول باندې کړی دي نو عذاب وسقي نو ممکن ده چې د دې عذاب نه مراد د بدر جنگي بدر کې دغه سزاګانې وسکړي دا هم ممکن ده چې د دې نه مراد احد هم شي احد کې هم دې زبردست ماتې وخړله او دا هم ممکن ده چې د دې نه مراد آخرت عذابونه نو آخرت کې کافرانو ته عذابونه ملاوېدل د یقیني خبر ده خامخا ورته ملاويږي ان الذين يقنها كسان كفروا كافران دي ينفقون اموالهم دي خرج کوي خپل مالونه ليصدوا عن سبيل الله دي د پارج خلق بن کې د الله د لارې نه په دې لار کې خرچي کوي په دې ځکه کې د کافرانو یو بل واقعي ته اشاره ده واقعا عام مفسرین کوم چې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په حواله سره نقل کړي ده هغه واقعا دا چې کله د بدر جنگ وشو او بدر نه کافران واپس شو څوک زخمیان او چې شکست خورل خپه او مالونه ضایع شو په بد حال کې مکه معظمه ته ورسېدل نو دوی ورله په ابو سفیان پسې د چا چې په ځامن مړو د چا په پلار مړو د چا په رونه مړو ابو سفیان دی ویل چې ګوره زمونږ د غزوانان چې په بدر کې مړ شو د ستاد قافلې د حفاظت په سر کې مړ شو ستاد قافلې د حفاظت لپاره راوتلیو چې بدر کې جنگ جوړ شو دا مړ شوی دي اوس ته د ذکر وکړه چې د قافلې مال لا واخله دا مونږ ته والک مونږ یو منظم قوت جوړو او د خپل مړو بدل اخلو کم کسان چې زمونږ وجلې شوی دی بدر کې دا غي انتقام اخلو او ته زمونږ سره بدی کې متفق شې ابو سفیان ویل دا خبره ده ټیک خبره ده د دې قافلې سرمایه راوغه سر اکثری سرمایه دي سرداران ته والک
او دغه خلکو ته حواله کړه چې ځان ځوانان را پیدا کړي، دا پیسې به خرج کړي، نقد پیسې انعامونه ولا ورکړي او جنگ ته بوزي. نو د دې نه بعد د احد جنگ جوړ شو. احد کې چې کوم جنگ شوی دی دا د هغه قافلې سرمایه و چې کوم د ابو سفیان قافله د مسلمانانو نه بچتري دا غي سرمایه و. د احد په جنگ کې هم د کافرانو ماتي وخوړه او فتح ونه کړ او دا شان د کې بشکسته حالات کې دی واپس شو. الله تعالی نبی علیہ السلام تر مخ کې نه اطلاع ورکړه جنگ لا شوی نه دی غي نه مخ کې چې د خلکو مالونه را جمع کړي دي د لپاره چې اسلام ته بشکست ورکړي، خلک د دین او د شریعت نه واړي. خو خوش خبری ورته ورکړل چې بس ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، دا پیسې بټولي ولګي بیا بیا ارمان کوي، افسوس به کوي، هیڅ شی په لاس ورنشي، یعنی دا ارمان به پوره نشي، اسلام به مغلوب نشي د خرچو د وجنه. او ثم يغلبون، بیا به مسلمانان غالب هم شي، بیا به دا کافر الله جهنم ته راجم کی. دا خبر نبی عليه السلام ته ورکړ. دویم روایت پکې کم چې امام بغوی رحمه الله نقل کړی دی غدا دی چې د دې پیسو را جمع کول چې کم دینو دا د احد د واقع سره تعلق وای نه ساتي، وای دا د بدر د واقع سره تعلق ساتي. بدر جنگ ته چې کم کافران ناغلیو تقریبا زر قوشه کسان د قریش لس سردارانو د هغوی خرچه منري و چې دوی د تلو راتلو خرچه د دوی نغ انعامات اسونه توري د پمنګ باندې شوي د ورله منګ اخلو. په دا کې عتبه شیبه او د لوی خلک چې کم دی د قریش په کې شامل نو لږ سردارانو د دوی خرچه او منله په خپل سر باندې چې تاسو لاړ شي بدر ته ورسېږئ، مسلمانانو له ماتې ورکړي. بدر کې چې کله جنگ وشو نو دوی ماتې مو خوړل، هغه پیسې هم ضایع شولې، خلک هم ته مړ شو. نو بیا به دغه معنی ډېر زیات خپه وو. نو په دې ځای کې د مفسرینو دوه اقوال چې کوم پیسې را جمع کړي وي دا یا بدر کې لګېدل یا په احد کې لګېدل، او ممکن ده چې په دوانو ځایونو کې دغه شان چل شوی را جمع شوي. دوه اقوال په خپل ځای باندې صحیح. دویمه خبره دا ده چې په دې ځای کې ينفقون اموالهم ټکی ذکر کړی دی. ينفقون د ګرایمر په اصطلاح کې د مستقبل حالاتو لپاره ذکر کیږي چې په مستقبل کې بدوی د سکی کافران به د اسلام خلاف خرچي کوي. نو د دې نه دا مسله معلومیږي چې د کافرانو د عمل یوازې د مکی او د بدر د احد سره تړلې خبرې نه دي. د قیامت پورې به کافران پیسې را غونډي او مسلمانانو پیسو باندې به اخلي. په دې کې چې کوم لالچي او بیکاره خلک چې د خپل قوم اسلام وطن سره وفاداری نه لري هغه خلک په پیسو باندې به اخلي او د اسلام خلاف به بیرته استعمالي. کله د قومیتونو په شکل کې، کله په یو شکل کې، کله بل شکل کې دا خلک به استعمالي. نو ډیر ځګینو کې به هسپتالونه او دغه شان کې براینا مدارس چې هغه حقیقت کې مدارس یې نه بلکې سازش واړي جوړیږي او دغه شان د ډیر څه به جوړیږي د کافرانو پیسو باندې. دا پیسې اثر کې دې د پاره د خلک د اسلام نه واړول شي. کافران چرته هم دا سوچ نه لري چې مسلمانان ترقی وکړي، دا حقوق بشر د خوږی خبره چې مونږ ته کوي، حقیقت کې دې بزرګونو کې دا خبرې نشته. نو دا دغه وضاحت چې کوم دین مفسرینو کړی د ينفقون په ټکی کې چې دا مستقبل جمله په دې لپاره استعمال شوې ده. نو الله و ان الذين قنها كسان كفروا چې کافران دي ينفقون دوی خرج کوي اموالهم فالمالون ليصدوا دې لپاره چې خلک بن کی عن سبيل الله د الله د لارینه. الله وي بس ينفقونها زد چې خرج بکړي مالون لرا ثم تكون عليهم حسرة بیا بشي په دوی باندې یو افسوس، د خرچې په دې لپاره یو افسوس جوړ شي چې دونه پیسې مونږ ولګولې څه فائدې شو ستر اوت. ثم يغلبون بیا په دوی باندې غلبه هم شي، مسلمانانو ته الله په حور کې دوی باندې بغالب هم شي. والذین کفروا حق کسان چې کافران دي الى جهنم يحشرون جهنم ته راجمع